یو الګ زما عزتمندو په خپله خوښه باندې واده وکړو، پلار او ورونه مشترکه طور باندې راغه او زما عزتمندو په چمچه باندې د دې الګ نه سترګې ویستې چې دې په خپله خوښه باندې واده وکړو. سترګې دې نه ویستې. دا زموږ پښتانه دي چې کومه جینۍ وایي دا الګ زما خوښ نه دی، دا رشته زما خوښه نه ده، پلار به څه وایي؟ دا 2 نمبر ده وایي، خو دا ټیک نه ده. زه دې پلار ته درخواست کوم حاجي صاحب دا لور به دا د دې الګ سره خپل ژوند تیروي، خپله زندګي به تیروي، نو چې ستا یو کور خوښ نه وي، یو سړی دې خوښ نه وي، یوه ښځه دې خوښه نه وي، دا زندګي بیا په مثال د جهنم شوه که نه شوه؟ دا زندګي په مثال هغه طالب هغه جنۍ خوښه وه او د هغه جنۍ دا طالب خوښ یو بل باندې پاک مړو او دې جنۍ هم بار بار ویلې چې ما دې طالب له ورکه او زما عزتمندو دې طالب هم بار بار رشته رالیږله خو دې له نه ورکوله، دې له نه ورکوله، بل له ورکړه. چې کله بل له ورکړه زما عزتمندو یو هفته بعد هغه جنۍ زهر وخوړه او خودکشي وکړه. دا طالب علماو له به راتله خپلو یارانو دوستانو ته وایي چې هغه جنۍ په ما باندې دومره ننګ وکړو، دومره غیرت وکړو، ما سره حقیقي مینه وه، محبت و، زما نه بغیر هغې بل چا سره نکاح ونه کړه، رشتې ونه کړه او ځان یې مړ کړو. زه پوهېږم چې خودکشي حرامه ده، په خودکشۍ باندې الله خفه کېږي، خودکشي د الله نافرماني ده، خو څه وکړم مجبوره یم. هغه طالب هم زما عزتمندو زهر وخوړل او خودکشي وکړه. د دې سزا به چا ته میلاویږي؟ د دې زور به الله د دې مور و پلار نه وباسي چې کم مور و پلار د دې لور نه تپوس نه کوي، کم مور و پلار د دې زوی نه تپوس نه کوي. د الله دپاره چې کله موږ او تاسو د دې خویندو رشتې کوو، د لوریانو رشتې کوو، نو انشاءالله د دې سره به مشوره کوو. ټیک ده که نه؟ انشاءالله مشوره به کوو انشاءالله. والله داسې والدین مې کتلي دي په خپلو لوریانو باندې دومره خفه کېږي. هغه ورځ موږ د یو نوجوان دپاره یو رشته ولیږله، نو هغه جنۍ لږه وړه وه او پلار یې څه ویلې، وایي ما خپلې لوریانې الحمدلله د خپلو لوریانو سره مشوره کړې ده چې کله خپله لور زه ورکوم زه د خپلې لور سره څه کوم؟ مشوره کوم. دا رشته درته منظوره ده که نه ده؟ که زما لور پکې چیړ پیړ کوي او جلا فریاد کوي ولې د خپل لور ژوند غر کړمه؟ زه چرته هم هغه رشتې ته تیار نه یم. وی مولوي صاحب خفه کېږه مه، زما دا لور کله عاقله شوه، بالغه شوه، غټه شوه، زه به د دې لور سره مشوره وکړم، که دې ویلې ما ته دا رشته منظوره ده زما پکې څه دي؟ دا حق شریعت دې جنکو له ورکړی دی، دا حق شریعت دې هلکانو له ورکړی دی. مه کوئ د پلار او د مور په خوښه باندې رشتې چې سبا د جنۍ ژوند هم غرق او تبایي، د هلک ژوند هم غرق او تبایي او دا غریبانان هم پکې زما عزتمندو در په در باندې ګرځي. وایي چاپېره اور دی علمه او مور یې وایي په منځ کې زه ولاړه یم. پوه شو که نه؟ په کور کې درز او غب شروع وي بس.